پدیش پکی الله رب العالمین د هر چا عام معافی کوي مونږ ته بخنه کوي او مونږ کې داسې خلق بوي چې هغه به بدنصیب وي هغه دغه د خیر شپې ورځې چې راځي په هغې کې به محروم پاتې کیږي هغه بدنصیب څوک دی نو په یو حدیث کې دا ټول مجرمان نه دي ذکر شوي خو په ګڼو احادیثو کې چې بندا جوور نظر ورواچي نو بیا په دې نتیجه رسیږي چې یو اته کسان داسې دي د هغوی مغفرت په دغه خاص شپو ورځو کې هم نه کیږي هغه اته کسان څوک دي حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم په اسلامی کال کې د شعبان میاش اتم میاش دا او پدې کې الله رب العالمین د نور میاشتو په نسبت لغزیات رحمتنا او برکتنا نازلی الله رب العالمین هر وخت په هر چا باندې مهربان وي خود زندگی په بعض لمحاتو کې بندیانو لا بعض موقع په لاس داسې ورولي چې په هغه موقع او هغه وختونو هغه لمحاتو کې بندا عبادت وکي نو د هغه عبادت اهمیت دومره زیات وي چې الله پاک دې بنده ته درگذر عفو او معافي وکي نو بعضې ورځې هم ډېرې بختوري وي بعضې میاشتې هم ډېرې بختوري وي او بعضې شپې هم ډېرې بختوري وي حضور علیه السلام فرمایلی دي وی رجب میاش دادا زما د امت د پاره ده او د رجب په نورو میاشتو باندې فضیلت داسې دی لکه زما د امت فضیلت په تیر شو نور امتونو باندې چې وي مخکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د شعبان میاش دا زما د پاره ده او د شعبان د میاشتې فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه زما فضیلت په نورو پیغمبرانو چې وي مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي رمضان المبارک میاش د الله د پاره ده او د رمضان د میاشتې فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه د الله فضیلت د الله په مخلوق باندې چې څنګه وي نو د دې نه معلومه شوه چې الله رب العالمین بعضی میاشتو ته د نورو میاشتو په نسبت زیات فضیلت ورکړي وي او داسې په ورځو کې بعضې ورځې داسې وي چې هغه افضلي وي لکه د مسلمان دپاره د جمعې ورځ دا ډیره افضله او په نورو ورځو باندې برتری لري نو معلومه شوه چې بعضې ورځې هم ډیرې افضلي وي او دې نه علاوه بعضې شپې وي چې هغه په کال کې اوړي روړي هغه شپې هم ډیرې مبارکې وي څلور شپې داسې دي چې په هغې کې څنګه چې دریابونه بهیږي دغه شان په هغه څلورو شپو کې د الله رب العالمین دا رحمتونه ویړیا را نازلیږي او د دریابونو د سمندرونو په شان بهیږي په هغه څلورو شپو کې اولنۍ شپه لیلة القدر کومه چې د رمضان المبارک په آخره عشره کې ناتکو 15 شپو کې یوه شپه ده چې د قرآن کې په هغې باندې صورت نازل شوی دی سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر نو علماء دا شپه ډیره لویه د خیر سبب او باعث ګڼلې ده دویمه شپه هغه د شب عرفه د عرفې شپه ده یعنی د لوی اختر د شپې نه مخکې شپه دې ته د عرفې شپه ویلی شي نو الله پاک دې له هم ډېر لوی کمال ډېر تاثیر اثر او برکات ورکړي دي درېیمه څلورو شپو کې درېیمه نمبر شپه هغه شب براءت دی په 15 شعبان چې کومه شپه ده نصف شعبان شب ورته ویلی شي د نیم شعبان شپه هغه د 15 شعبان شپه ډیره مبارکه او افضله ده او د کال د نورو شپو نه په دې کې ډیر لوی خیر او برکت پروت دی
او سلورم شپه هغه کې د الله رحمتونه ویړیا لکه د دریابونو بهیږي نه هغه د ورکوټي اختر شپه یا د غټ اختر شپه ده. دا دوه شپې دا هم ډېر مبارکې دي. په دې کې هم بنده که معمولی عمل وکړي نو ډېر ثواب به ورته میلو شي. نو دغه درې شپو سره زمونږ څه واسطه دی وخت کې نشته. مونږ باندې چې کومه موقع نږدې را روانه ده نو هغه شب براءت یعنی د 15 شعبان شپه نه دې حوالې سره مفصل خبره به مونږ وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایلی دی په دې شپه کې د 15 شعبان شپه په دې کې الله رب العالمین د بنی کلب د قبیلې چې څومره ګډې چیلې دي د هغې ګډو چیلو د ویښتو د تعداد نه زیات خلق الله بخي. بنی کلب په عربو کې یو مشهوره قبیله وه او هغه یو لویه قبیله وه. افراد او خلک یې ډیرو لویه قبیله وه او د دغې قبیلې شوقي پیشه سوا شوقیه مشغله یې سوا. نو د دغې خلکو شوق دا چې دوی به ګډې چیلې ساتلې نو د یو کس په کور کې به دومره ډېرې ګډې چیلې وي چې په سوونو تعداد به و. نو د بنی کلب قبیله خو اسم لویه وه او د یو فرد او د یو بنده په کور کې په سوونو په زرګونو ګډې چیلې به وي. اوس د دې ټولې قبیلې ګډې چیلې به څومره وي نو دا چاته پته نه وه. خو په عربو کې مشهوره وه چې د دوی ګډې چیلې ډېرې زیاتې دي بلکې لا تعداد دي دې قبیلې ته په خپل هم پته نه ده چې دا ګډې چیلې څومره دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبالغه کول مقصدو. نو حضور علیه السلام فرمایل په شب براءت کې الله رب العالمین د بنی کلب د قبیلې چې څومره ګډې چیلې دي د هغې ټولو ګډو چیلو د ویښتو د تعداد نه زیات ګناهګاران الله په دې شپه شب براءت کې بخي. او ستاسو اندازه لګوي د یوې وړې چیلې په یو غوږ باندې به څومره ویښته وي. دا زمونږ او ستاسو د وس نه بهر خبره ده. د یوې چیلې په غوږ باندې ویښته مونږ نشو شمیرلی نو د غونډې چیلې په دې سرمن به څومره ویښتي دا به څوک وشمیري او بیا په کروړونو په زرګونو ګډې چیلې د هغې ویښته هغه شمیر نه بهر وي او انساني عقل دغه نشي احاطه کولی. نو معلومه شوه چې الله رب العالمین په شب براءت کې دومره ډېر خلق بخي هغه مجرمان هغه ګناهګاران چې د هغې تعداد انسانان احاطه قدرې نشي کولی د الله نه سوا هیڅ چاته پته نه لګي چې دا به څومره خلک وو چې الله وبخل. نو په شب براءت کې الله رب العالمین عام مغفرت او بخنه کوي. دې ته شب براءت هم ځکه وایي چې په دې کې الله رب العالمین دا ټول د جهنم نه بری کی نجات ازادي او خلاصي ورته ورکي او رب العالمین د مغفرت سرټیفیکیټ ورکي او رحمت په نازل کی. بیا د شعبان مبارک میاشت ده نو د دې 15 شپه دا مبارک ده او د شعبان یوازې 15 شعبان باندې روزه نیول نه بلکې پیغمبر علیه السلام د شعبان په ټوله میاشت کې ډېرې روزې نیولې دي. ډېر مسلسل په کثرت به د شعبان په مبارک میاشت کې روزې نیوي. نه یوازې 15 شعبان باندې روزه نیول لازمي او ضروری نه دي. که کم مسلمان چې تړپ پکې وي او د کې شوق او جذبه وي چې زه د ثواب وګټمه نو مسلمان له پکار دي چې د شعبان په ټوله میاشت کې خصوصي اهتمام د نفلی روزو وکي. الله پاک بدل ډیر سپدي روزو باندې ورکی. بیا علماء دې ځکه ذکر کړی دی پیغمبر علیه السلام د شعبان په میاشت کې اخیری 2 روزو نه ممانعت فرمایلی دی. 8 او 9
د دین حضور علیه السلام ممانات کړی دی وی په دې اخیری 2 ورځو کې به روزې نه نیسي چې فرق راشي د رمضان او د شعبان ترمنځ ته چې یو شان د شعبان روزې ونیسي واپسې په سبا باندې رمضان شي پرون روزه و د شعبان نن روزه د رمضان المبارک نو فرق پکې سره راغی نو د فرض او د نفل ترمنځ معمولی فرق ښکارا کول پکار دی فرق راوستل پکار دی نه د شعبان د میاشتې اخیری 2 روزې نیول دا مکروه تحریمی شو د دین حضور علیه السلام من فرمایلی دا نور د شعبان د میاشتې دا 29 ورځې په دې کې هر ورځ چې 4 روزه اونې و په دې نیت چې زما جانان د مدینه منورې هغې به په دې میاشت کې روزې په کثرت سره نیوي نو زم دغه روزې نیسمه نو الله رب العالمین د هر ورځې په روزه دومره ډیر ثوابونه ورکوي چې دا بنده په خپلم احاطه نشي کولی دې باره کې ابو امامه رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای روایت کړي د من صام یوم من شعبان چا چې د شعبان په میاشت کې صرف یو روزه هم اونې ولا فتحت له ابواب الجنان داغه د پاره به پرانستل شي دروازې د جنتونو وغلقت علیه ابواب النیران او داغه د پاره د جهنمونو دروازې وواړه به بند کړي شي هغه به د پاره بندي وي او د جنتونو اته واړه دروازې د پاره پرانستل شي با اوس دا د شعبان مبارک میاشت د یوې روزې دومره برکت او تاثیر دی یو بنده په کثرت سره روزې نیولې د به الله سور کوي نار انسان د عقل نه بهر خبره ده حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمای د 15 شعبان شپه یعنی کومه ته چې شب براءت ویل شي داغه په باره کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمای ويقوم ليلة النصف من شعبان د 15 شعبان په شپه باندې پاسه او الله ته ودرېږه فإنه ليلة مباركة دا مبارک شپه ده فإن الله تعالى يقول پدې شپه کې الله رب العالمین فرمایي هل من مستغفر فاغفر له داسې څوک پکې چې توبه وستل غواړي چې زغه ته بخنه وکما یا داسې څوک چې هغه رزق غواړي د رزق د غربت او د تنګې مسله ده هغه رزق کې فراخي غواړي چې زول رزق فراخ کم داسې څوک مصیبت زده شتا چې هغه لزم مصیبتونه اخوا کم شب قدر کې 15 شعبان پشپه باندې بنده چې الله ته ودرېږي الله نه اوغواړي نه ادریدلو نه مراد نفلونه دي قرآن تلاوتونه دي ذکر فکر شو الله الله کول شو درود شریف استغفار لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله خو بنده ته چې سم یاد دی هغه ټول چې بنده کوي دې ته دغه شپې قیام ویل شي دا شپه د ویخه تیر کړه او ټول شپه ویخه تیرول څه ضروری نه دي 15 شعبان پشپه باندې جمع سره نارینا د ماسختن منځو کی نو حدیث مبارک کې راغلی دی چا چې د ماسختن منځ جمع سره وکړو گویا چې د نیمه شپه عبادت کې تیر کړه او دغه حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې د سحر مونږ جمع سره وکړو گویا چې د باقی نیمه شپه هم ویخه الله ته تیر په عبادت کې تیر کړه نو موږ تاسو چې د ماسختن مونږ جمع سره او د سحر مونږ اهتمام وکړو جمع سره وکړو گویا چې ټول شپه مونږ په عبادت کې تیر کړه او چا چې په شب قدر کې عبادت وکړو نو هغه عبادتونه سره به الله دا ور کوي چې رب العالمین به د مغفرت کوي اوس پدیش پکې الله رب العالمین د هر چا عام معافی کوي مونږ ته بخنه کوي خو مونږ کې داسې خلق بوي چې هغه به بدنصیب وي هغه دغه د خیر شپې ورځې چې راځي په هغې کې به محروم پاتې کېږي نو هغه بدنصیب څوک دی نو په یو حدیث کې دا ټول مجرمان نه دي ذکر شوي خو په ګڼو احادیثو کې چې بنده جوور نظر ورواچي نو بیا په دې نتیجه رسیږي چې یو اته کسان داسې دي چې د هغوی مغفرت په دغه خاص شپو ورځو کې هم نه کېږي هغه اته کسان سوک دی نمبر 1 هر سوک الله بخي
خو مشرک بندا په دیش په ورځو کې الله نه بخي. هر څوک به الله وبخي، کافر او مشرک تر سوچ توبه نیست دین معاف کیږي، الله یې نه بخي. نمبر 2 کم بنده چې مسلمان بل مسلمان ته پزړه کې نفرت، بغض او حسد او کینه لري، ارسوک به الله او بخي. خو کینگر مسلمان الله په دې خاص په ورځو کې هم نه بخي. نمبر 3 یو داسې شرابي چې هغه د شرابو نه کلم توبه نو ماسي، شراب د هغه مشغله ده، شراب د هغه خوراک دی، نو داسې شرابي الله کله هم په داسې شپو ورځو کې نه بخي. نمبر 4 هغه نارینا، هغه مسلمان نارینا چې داغه پنسي د گیټو نخکته وي، نو الله به هر مسلمان گناهگار او بخي. خدا مسلمان نارینا چې د پنسي د گیټو نخکته دي، دی کلم الله نه بخي. یا د دې په اپوزټ کوم زنانو ته حکم دی چې تاسو خپل پنسي خکته اوساته، خپل گیټه پټي اوساته. نه چې کوم زنانا بے حیايي کولا، د حیا او د پردې خیال نه ساتي او پدیش پکې هم د دې د پنسي اوچتي وي او گیټه یې ښکاروي، نو ارسوک به الله او بخي. خود دې امت دغه بے حیا زنانه چې د خپو گیټه آزادي وي ښکاری او نه پټي، نو دا بے حیا زنانه پدیش پکې هم الله نه بخي. نمبر 5 هغه بیگناه ظالم بنده چې بیگناه خلق وجني، ناحق قتلونه کوي، نو دغه په ناحق قاتل چې دی قتلونه کوي، نو الله که هر څوک په شب براءت کې بخي، نو دا ناحق قاتل الله کله هم نه بخي. نمبر 6 قاطع الرحم، یعنی رشتہ داری کټ کون کې، رشتہ داری ختمون کې. کم مسلمان چې خپل رشتہ دار مسلمان سره تعلقات ترک کی، نو دغه مسلمان الله په شب براءت کې هم نه بخي. او نمبر 7 د خپل مور پلار نافرمان اغا الله نه بخي. پدیش پکې الله د بنی کلب د قبیله د ګړو چیلو د ویختو د تعداد نه زیات ګناهګاران الله یې بخي. خو صرف هغه مسلمان الله نه بخي کم مسلمان چې د مور پلار نافرمانوي. نمبر 8 اخیری نمبر 8 هغه مسلمان چې هغه زناکار وي او د خپل قبیح عمل نه توبه نه وباسي، هر څوک به الله وبخي. خدا عادي زناکار دی به الله نه بخي، دته به بخنه مغفرت نه کیږي. نو الله رب العالمین د دې اتو کسانو بخنه نه کوي. نور هر قسمه ګناهګار چې الله ته تړمه ګرمه اوخ کی توي کی او الله ته جوله خوره کی، نو الله رب العالمین دا ګناهګار بخي، الله وت معافي کوي. او دا کم چې اته مجرمان می درته ذکر کړل چې دوی ته الله بخنه نه کوي، په دیش پکې الله نه معاف کوي، نو دا هغه اته مجرمان دي چې دوی ته کلم احساس نه کیږي او دوی کله هم توبه نه وباسي. البته هغه اته مجرمان چې دا کم قابل معافی ندی که دوی د دیش په نمخ کې او یا په دیش پکې په صدق دل سره په اخلاص سره توبه او وستلا او بالکل رښتینی د زړه نه توبه او وستلا، الله ته به پته وي چې د کې اخلاص څومره دی. نو کده کې اخلاص او نبیا الله دا اته واړه مجرمان هم به معاف کی، الله به دوی ته درگذر او عفو وکي، ځکه چې دا د بخښنې شپه ده، دا د براءت شپه ده، دا د مغفرت شپه ده. دا مبارک میاشت د شعبان ده، پدې کې هر ورځ روزه نیو سره د جنت اته واړه دروازې د تکولاویږي، د دوزخ اوه واړه دروازې د تبنديږي. نو نور د الله نه سو غواړي. د شعبان دی نوم کې تا د پاره اشاره پرتی دي. د شعبان د میاشتې دا نوم دی شعبان. اوس پدې کې 15 حرفونه دي. نمبر 1 شین، نمبر 2 عین، نمبر 3 بے، نمبر 4
الف، نمبر 5 نون شعبان. اوس د شعبان مختلف اشاره تا ته درکړي کیږي. د شین اشاره د شرافت طرف ته چې دا میاش د شرافت د ځان کې شرافت راول پیدا کا. نمبر 2 عین. عین عربی کې اشاره د لفظ علو طرف ته ده. علو برتری او بلندی ته ویل شي. نو دا میاش د برتری او د بلندی ده. د نیکو اعمالو په وجه باندې ځان بر مقام ته ورسوه. نمبر 3 بیدا. نو په بی کې اشاره بیر طرف ته د عربی کې بیر نیکه ته ویل شي. نو دا میاش د نورو د میاشتو په نسبت لږ زیاته په عبادتو کې تیر کا. نو الله بدل خیر او برکت درکي. ورپسې سلورم حرف د الف دی. الف کې اشاره الفت طرف ته ده. الفت ویل شي محبت ته او بنده ته حکم الله ور کوي چې تخپل چا پیر چل کې نفرتونه ختم، محبت خور او تقسیم کا او خپل رشتہ دار سره رشته مضبوط کا، رشتہ دار سره تعلقات مضبوط کا. نو ته الفت پیدا کا. الله بتعالی خپل الفت معرفت او محبت در کی. الله به د سره مینو کی. اخیری حرف نون دی. نون کې اشاره نورانیت طرف ته ده. دغه سلور صفات د ځان کې راوستل نورانیت به الله در کی. نو د شعبان د میاشت خپل ځان له فضایل دی او بیا د 15 شعبان د روزي حواله سره چې کم فضیلت نو هغه سو دومره ډیر نه دی او نه سو دومره خاص دی او نه سو دومره اهتمام راغلی دی. البته د دې حدیث بز تاسو ته لږ وضاحت وکما. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای په شب براءت کې د امت او د بندیانو تقدیرونه لیکل کیږي او تقدیرونو کې رد او بدل کیږي. د چا په پورې پریکړه شپه وته وي، د چا په د شب براءت او پورې پریکړه شپه کې عمرونه کټ شي، د چا عمر کې اضافه به شي، د چا رزق به محدود شي، د چا رزق کې وسعت به پیدا شي، د چا به د عزت فیصله، د چا به د ذلت فیصله، د چا د غم فیصله، د چا د راحت فیصله، د چا د برکت فیصله، د چا د شر او مصیبت فیصله. نو په دې شپه کې مختلف د تقدیر فیصله کیږي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وای زما خواهش دی چې په کوم شپه زما د تقدیر لیکو کیږي نو زما خواهش دی چې په دغه شپه په عبادت کې مشغول یم. نو معلومه شو چې شب براءت کې عبادت پکار دی. او بیا وی زما خواهش دی چې په کوم شپه باندې فرشته زما د تقدیر فیصله لیکي نو په دغه شپه چې تیر شي په سبا زما خواهش دی چې ز په روزه کې یم. نو معلومه شو چې دغه شپه کې عبادت او بیا په سبا باندې روزه نیول دا مستحب دی. ځکه دا حدیث ضعیف دی او د ضعیف حدیث باندې حکم د استحباب لګیدي شي، حکم د فرض او حکم د واجب او حکم د مسنونیت نه پینې لګي. نو د دې حکم د استحباب دی. نو معلومه شو چې په دې شپه کې عبادت کول یا په دې ورځ باندې روزه نیول دا مستحب دی، خو اجر او ثواب شته، برکت شته. او که تاسو وایي چې په 15 شعبان روزه نیسو ثواب دی، نو بهشکه مستحب طریقه ده. خو یو 3 روزې به درته اوخیمه د هغې د دې 15 شعبان نه زیات ثواب کیږي او د دې 15 شعبان روزه به هم د باندې ونیولی شي. نه هغه څنګه کیږي؟ پیغمبر علیه السلام چې دا کوم حدیث مبارک کې فرمایلی چې زما خواهش دی چې په دې شپه کې عبادت او په سبا باندې روزه، نو دا حدیث لږ ضعیف دی. د دې د ضعف د وجه حکم استحبابي په ولګید. خو پیغمبر علیه السلام عمری طریقه سنت هغه داوا چې ار اسلامی میاش کې 3 روزې به نیوي 13 14 15 د ار اسلامی میاشتې 14 14 15 په دې باندې به روزه نیوا. دا د حضور علیه السلام مستقل سنت او هغوی مبارک عادت او طریقه وا. نو په ار اسلامی میاشت کې 14 14 15 روزه چینی سي نو دې ځل د شعبان دا 15 روزه چینی سي د دینه مخکم 2 روزې ونیسا. نو
13 14 نو ګوره 15 شعبان والا روجم پکې رااله 14 روجم پکې را 14 نو سنت طریقه باندې خو بغیر د شک شوبې پدې کې سو ضعف نشته تا روجا اونی و سنت طریقه د ادا کړه نو ثواب د نور زیات ملو شو. او دا شب براءت یا 15 شعبان دا بکلوي نو مختلف خلکو مختلف خبرې خوري کړي دي هغه خبرو پسې مزه متي روزه مدو کېږي 15 شعبان کله دی را روان 19 مارچ د هفته ورځ بوي 19 مارچ 2022 د خالی ورځ دا پدې باندې 15 شعبان دی او شب براءت بکلوي نو د جمعې او د خالی په منس کې چې کوم شپه ده یعنی د خالی شپه ده د جمعې په ورځ د ماخام نور پریوتونه پس چې دا کوم شپه شروع شو د خالی د ورځ سحر پورې دا ټول شپه شب براءت ده او بیا د خالی ورځ د 15 شعبان دی خو په 15 شعبان روزه نیول لازمي نه دي په ټول شعبان کې روزي نیسه حضور علی السلام ډېر په کثرت سره په شعبان کې روزي نیولې دي او کله چا خواهشي نو زیارت جمعه او خالق کې روزه اونی ولا الله رب العالمین به د 13 14 15 د اسلامی میاشتې د 14 15 ثوابونه ورکی نه د 14 ورځ ننوا سوارلسم سبا او پلسم بل ورځ د خالده نن روزه در نه لاړه کچانی ولی فبها و نایمت کچانی ولی ډیره خد کچانی نیولی نو سبا او بل ورځ د روزه اونیسی او دانیتیو کی چې دا زه د ایام بیز اغه روزه نسم دویم نیت دو کی چې زما د مدینه جانان با د شعبان په میاش کې کثرت سره روزي نیوی نو زم پکې دا دوه روزي نسم یا دینم زیاتی نسم نو طالب د نور په نسبت زیات ثوابونه الله درکی نور په 15 شعبان باندې روزه نیول څه لازمي نه دي. یو اهم خبره طرف ته تاسو توجه را وګرځوم چې د دې 15 شعبان کمه ته چې شب براءت یا پوره پریکړه شپه وي نو په دې کې مختلف خلکو مختلفې طریقې شروع کړې دي نو دغه به بنیاد غلطي دي او د دې د اسلام سره تعلق نشته که څوک د ثواب ګټلو په نیت یو کار کوي نو بیا د دینی کار او کې ثواب ملو شي د ثواب ګټلو په نیت باندې ګناه مکو ته په ثواب ملو نشي عذاب کې بغیر شي. بعض خلکو دا خبره مشوره کړې ده جمعاتونو کې به نارینه را جمع شي او ار پدیش پکې به 2 رکعات نفل کوي او د هر 2 رکعات نفل نه پس به بیا ورزي غسل بکي او بیا به راځي بیا به 2 رکعات نفل کوي بیا به غسل بکي بیا به راځي نفل نو ټول شپه تر سحر اذانونو پورې اومدغه شان نفلونو د هر 2 رکعاتو نه بعد بیا به غسل کوي نو دا د اسلام خلاف خبره ده. پدې کې ثواب هم نشتا پدې کې نفل کې ثواب نشتا دا عذاب دی دا بدعت دی دا پر خل پکار دی او پکورونو کې دا پیغلی جنہ کې یا مشران والله علم چې سو کې کوي خود سره زمون واسطه ناراضي د دې د وجه د دې رواج نه د نن مونږ نه یو خبر خو بهر حال دا یو رواج خور دی چې پیغلی جنہ کې یا مشران راشي په یو کور یا یو مدرسه کې په شب براءت کې راټول شي او ټول سپینې جامې نوې جامې ځان له جوړې کی او پدې شپه کې چې صد الله نو غواړي وي الله درکې نو دا اهتمام کول او دا جنکې راټولې دل کورونو کې یا یو کور ته راټول شي یا مدرسې ته راټول شي او شب براءت مناوي پدې کې مختلف رنگ پرنګ عبادت دا نشته دا د اسلام خلاف عمل دی. په شب براءت کې په خپل کور کې او کم خلک چې په جمعات کې وینو په خپل جمعات کې عبادت ته وکي او دې لپاره خاص اعلانونه نشته چې ختم وکړو وظیفه وکړو دا د اسلام منافی عمل دی نه چې څه حقیقت د شب براءت یا د 15 شعبانو امم درته وي کوم چې پکې نو پکار اغم درته وي 15 شعبان حواله سره چې څومره برکات دی الله رب العالمین مونږ او تاسو ټول لدی الله راکی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।